ملګرو کو په چینل باندې نوی دا ویډیو لایک دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان مان کړئ چې هر نوی ویډیو تاسو ته ملاويږي نو دا کلی کیسه ته چې پاږي کې یو کسان وي دا بهر روانې دا خزه وته د شاته نه आवाज وکي چې سړیا چرته دې د تاسو کوم ډوب نه ته خو د کار راوخت نه به چرته روانه او زبد قسمت هم چې ستاسو تقریب سره مې واده شو دی ولې چې زما کله واده شو دی والا د وسه پورستانه چرته مټای ونه لیدا نه به د نسخه خوراکونه ولیدل یا خزي زما کار له کمپنۍ ته روان یم یو 12 کسان بګدي کو څوک زر لاړو نو اخ په 12 کسان بکی دي او کوزي په کار کې خودم نه چې ما خام راځم مطالب موټایم راوړم او نور بدلم څخه خاصیتونه راوړم مکانه پرې د چې کار لاړ شم دې کې د روان شي د خزه پسې شاته بده ردی وای چې څه غریب بیکاری سړي سره مواده کړل ژوندۍ می ټوله جوړ شوی دا پدې کې د کور رواني بار په ونه سره یو ماشوم ناسیره د پدې ماشوم باندې نظر شي چې دا ماشوم د چا د داخله په دلار تیری کې را تیریږي او د ماشوم پسې خو اړو سوک راځم نه دا ماشوم خو د چا سره هم څنګه نه کوي یا بچیا ته سوکي او دلته کې څه کې چې ناسي او ستا کور کم ځای کې دی کور ته زشابه ورک پښې څوک په دې پټ کی پاسه بچیا یا به سپي وخوري دا ماشوم دله جواب نه ورکوي هلکه ته خو جواب نه راکوي تا ته یم بچیا ستا څه نوم دی خیر دی ردی ماشوم خوا ته راشي او دا ماشوم هم ودرېږي بچیا ته دلته کې څه کوې او ستا څه نوم دی دلته کې څه ګوري زما بولا نوم دی بولا ستا کور په کوم ځای کې دی زما چنټو نوم دی اوس خو تا وایي چې بولا اوس وایي چنټو دا ته څه هلکه ته په کوم ځای کې پاتې کېږې دا راته ووایه ما ته په خپله پته نشته چې زه کوم ځای کې پاتې کېږم ستا د پلار او د مور څه نوم دی پته راته شته ما ته څه پته ده مړه چېرته کې څوک پوهي نو هلکه ستا کور په کوم ځای کې دی مور پلار دی ما ته پته نشته نو خیر ته راته ښکارې شرارتي بچی تنګول کې خو خیر ستا مور او پلار به تا پسې لازمي راشي او په کور ته معلومه خو چې زه تا کور ته ورسوم اخر ته کور ته ولې نه ځې دې په سوچ کې پرېوځي چې دا څه شرارتي ماشوم دی چې څه ورته هم دی الټه جواب راکوي زما مور پلار ما پسې راشي نو کله به راشي ته کوم ځای کې پاتې کېږي بس زه د مور پلار نه خفه یم نو خفه کېږم که نه بچیا هغو ما ته لږ قارشي وو نو دا خو مور پلار بچو ته قاریږي که نه که نه ما ته ډېر قارشي وو دا څنګه ماشوم دی تا ته ډېر قار شو نو دې ماشوم ته د ایران وي چې دا څه شرارتي ماشوم راته ښکاري دی په خندا شي بچیا کور دې کوم ځای دی ما ته ووایه چې زه دې بوځم ستا پلار ته به تا ته به غږ نه کوي او تا ته به بیا سم نه وایي چاکلیټ په دلم درکړي که نه ته ما ته ووایه چې ستا پلار کور کوم ځای کې دی خو خیر چې ته نه وایې چې ځان له دلته کښېنه دې ته روان شي له دغه ځای نه لاړ شي او دا ماشوم په دغه ځای کې ولاړ دی مخې ته لاړ شي چې هر دا خو ماشوم دی هسې نه څوک یې پټ کړي یا څه بل څه مسله وشي راشه چې دا ماشوم کور ته بوځم او چې رده شاته خیال شي دا ماشوم په ده پسې روانې هلکه بچیا ما پسې ولې راځې خپل کور ته ځه که نه بچیا ته ما پسې مه راځه زه کار له ځم زما خو کور نشته زه به تا سره لاړ شم زما سره به چېرته دی زه خو کار له ځم او کو لیټ شوم په کار به مې نږدې خیر دی زه به تا سره لاړ شم په دې کې دی روانې د ماشوم ورپسې شاته منډې وښي خو خیر دا ماشوم خپله ګټې سره وجنګېږي او دی په ژړا شي دی پسې راواپس شي ای بچیا تا ته خو ما ووایي چې ما پسې مه راځه خو ته په خبره نه پوهېږې ستا د وجې په ما باندې په کار هم ناوخته شي ما ځان سره بوځه چېرته دې بوځم بچیا په قلاره کور ته وپوځه زما کور نشته که نه ماما ما ته پته نشته ما بوځه ما ځان سره بوځه که نه ټیک ته بوځم دې راځه باره چې ته هم د ځان سره بوځم زه خو هسې کار له روان یم خو خیر راځه چې ته هم د ځان سره بوځم کو چېرته کار وشي په دې کې دوی روانې په ځنګل کې نو دې ماشوم له میچازې ورشي او دې کس ته ووایي چې ما له باتروم راغلی دی ورته حیران شي باتروم راغلی د باتروم پکې لاسه شي ته وایي یاره دا خو ته عجیبه نومالې یاره سوسو راله راغلی دا سوسو څه شي ته وایي یاره ته باتروم او سوسو نه پېژنې څه خدای دې پوهه که نه که نه دی حیران شي چې دا د ماشوم څه باتروم او سوسو کوي ولې چې دا د ښار هلکي او دا سړی خو د کلي دی ورته دا کچه ګوته ونیسي چې سوسو راله راغلی میچازې دی بیا هم نه پوهېږي
یاره اوس پې هم پوه نه شوې څه فرق شوی نه که نه زه خو نه پوهېږم ته راته صحیح ووایه چې څه غواړې دی ورته ووایه چې مچاز یې کوم دی د اوبو نه خواته ودرېد چې دلته مچاز یې وکړه مچاز یې وکړه که نه بچیا دلته کې زه مچاز نه کوم زه خو باتروم ته ځم باتروم ته دا خو لاره ده دا باتروم څه شي ته وایي ته خو مخکې ما ته دا ووایه که نه یار زه خو واشروم نه پېژنم چې واشروم په ګیلاسي شیشه ته وایي ته واشروم نه پېژنې مړه نه که نه پېژنم او خیر ته مچاز یې دلته کې وکړه زه به تا له چاکلیټ واخلم د دوکان نه شا به زر کو په ما نه وخته کېږي دا کار پر چا به چاکلیټ اخلې دی کې دا ماشوم لاړ شي او مچاز ورته ودرېږي دی د ځان سره واپس بوځي او کمپنۍ ته چې راشي هلته کې څه کسان یې لګولي او څه ناسي نو ولې که دی لږ لیټ شوی د دې ماشوم د وجې خلک احتجاج درنه ورکوي ولې چې دوی په کار باندې نه یخودي په دې کې دا خلک شور کوي چې پای موږ په کار کې که نه کمپنۍ بران نه چلېږي دا که سوچو کې یا راسې نه دلته کې شور جنګ جګړه شي او د ماشوم ته څه نقصان ورسېږي دې نه ښه دا ده چې دا ماشوم زوره دې ځای نه بوځم او دې چېرته په دې جنګ کې خوږ نه شي دی دا ماشوم کلک تلاس نه ونیسي او له دغه ځای نه ځان وباسي او دغه ځای کې خیمه جوړم شي د سکوټر ګارډ او د دې کسانو دا ماشوم راغستی د ځان سره چې دا ماشوم سره وسې چلو کومه او زه خیر د دې ځای نه به وباسم دی به چاته څه سیف ځای کې زه پرېږدم او بیا به دې ځو زما کار له ولې چې رده د وجه خو زما کار خراب شو او پته نه لګي چې بلا ښځه به ما ته څه وایي خو خیر الله دې خیر کړي د دغې بلا نه د خدای ما وساتي دا به ما روغ وخوري دی د ماشوم په یو ځنګل کې یو سیټ ته کښېنئ هغه ته بچیا دلته کښېنه او زه ځم چې تا له چاکلیټ راوړم او تو دې ځای نه اخوا دېخوا به نه ځې ټیک ده که نه زه ځم تا له چاکلیټ راوړم صحیح ده بچیا دی لاړ شي خاریې طرف ته په دغه ځای کې کلي کې دوکان ته او د هغې نه یو چاکلیټ راواخلي او دغه ماشوم له دا چاکلیټ دی راوړي او چې د ماشوم ته ورکړي چې ها دا چاکلیټ واله دا وخوره ته به وږی شوی د سهار نه تا څه نه دی خوړلی د ماشوم دا چاکلیټ وخوري دی پې لاس راکاږي او په دغه ځای کې دی د ماشوم پرېږدي او دی تې مخې ته روان شي دی نیمې لارې ته را رسېدلی دی د ځان سره سوچ وکړي چې یاره دا ماشوم ما داسې پرېښو او هسې نه چېرته دا ماشوم څوک پټ کړي او یا ولا سبل څه نقصان ورکړي او یا چېرته ځانوران ونه خوري چېرته په دې ځنګل کې جانوران دي دی واپس منډه کړي د ماشوم طرف ته چې وګوري او دوه کسان ولاړ وي خلا چې هغه د ماشوم ته بد ګوري او دی وایي ښه ده چې په صحیح ټایم رالم که نه چې دی به د ماشوم سره به دې کسانو څه چل کړه هلکه ماشومه ښه خو یې که نه بچیا ته څه چل خو دله نه ده شوی او دې کسانو تا ته څه وی خو نه دی یېرېدلی د یرې نه جاړي دا خو ظالمان دي دوی ما ته تنګولمه خو ته نه وې راغلی دوی به زه تښتولی وم او ما د ځان سره بوځه زه دلته کې نه پاتې کېږم دا خطرناک دي دا خلک او خاص تر کې دا بل وچ یو مه جاړه بچیا مه جاړه زه به تا د ځان سره بوځم او څه چل به وکړو ټیک ته ما د ځان سره بوځه زه دلته نه پاتې کېږم ښه بس دی غلی شه راځه چې له دې ځای نه لاړ شو دې نه مخکې چې دا ظالمان درپسې بیا راشي په دې کې دا غله چې وښایي دا دواړه ښه تیزې منډې وي چې هلی د دې ماشوم خو پلار راغی په منځ کې خبر نه چې دا ماشوم خو دته میلاو شوی دی دی دا ماشوم د ځان سره بوځي په دغه ځای کې دی د ځان سره سوچ کوي چې کار مې ولاړ او ماشوم راتم په غاړه شو او پته نه لګي چې دا به څه کېږي رده یو ملګری راشي چې تیز را روان یې هلکه خانه ته دلته کې څه کوې او دا ماشوم د سره څوک دی یاره دا ماشوم ما سهار موندلی او د سهار نه راسره دی او رده ته وایي زما نوکري م لاړه او پته نه لګي پریشان یم یاره نن خو د نیک چک دی د کمپنۍ مشر د هغه زوی م ورک شوی دی چېرته دا ماشوم خو هغه خو نه دی پته یې نه لګي یاره چې هغه دی که بل دی دا ماشوم د ځان سره کې او لاړ شي اخکې کمپنۍ ته مخې ته ګیټ باندې خو درنه جالوي نو دوی په شاته نه ګیټ باندې لاړ شي او د کمپنۍ ته دننه ننوځي په دې کې چې دا نیک کوي دی ډېر غوسه وي چې زما زوی نه یې میلاو شوی نو دې کمپنۍ کې به کار هم نه جاري او دې کمپنۍ کې چې څومره ورکران دي سره ستاسو بقیه دا ټول به دې کمپنۍ نه وباسم او فوټبال یې به درنه باندې وکړم خو زما زوی چې دې طرح ماله را پیدا کوي ولې چې موږ ډېر وخت بعد پیټرۍ ته راځو تماشې له او په دې کې زما زوی ورک شوی دی په دې کې د ماشوم باندې د پلار اواز ولګي دی خپل پلار پسې منډه کړي دی د خپل زوی راولي بچیو ته کوم ځای وې زه خو تا پسې د سهار نه په ګرځېدو ستړی شوم او پوره کلی مې دپسې وکتو بابا ما بس یو دوه داسې اراميان هلکان راغلي دغه یو ماما چې دی دا ډېر ښه دی او د زما خیال ساتلو دا ډېر ښایسته سړی دی ما له چاکلیټ هم راکړی
او بابا دا ډېر ښه سړی دی، ته زما د سر نه خیال ساتل دی. دا پلاره چې واوري نیکه دا خو زما فرض و، ما د دې ماشوم خیال د خپل بچي په شانتې وکړو، ولې چې ماشومان خو د ټولو ښایسته وي او ټولو ته ګران وي. دا سیټ خوشحاله شي تا په ما غټ احسان وکړو چې تا زما ماشوم دومره سنبال کو او د ده د ولد خیال دې وکړو، او د دې خو زه تاسو ته احسان نشم ادا کولی، خو څه ناڅه خدمت به ستا وکړم. نه نیکه دا خو زموږ فرض و، د دې کلي تاسو د دې کلي میلمانه یې، او دا خو ماشوم زما خپل ماشوم په شانتې خیال دې د ما وساتو، او زه د دې تا نه څه انعام هېڅ د نم نه غواړم، او بس موږ د دې کمپنۍ ورکران یو، ستا نمک خورو. دا سیټ خوشحاله شي. ټیک ده ستا دې ډېره مننه او آباد اوسې، او د نن نه بعد نه په دې کمپنۍ کې ته کار کوه، تا د دې کمپنۍ نه هېڅوک هم نشي وښکلی چې تر څو پورې زه ژوندی یم. دی چې واورېدې خوشحاله شي چې زه کار راته بیا میلاو شو، ښه مې وکړل دا ښه سیله راته الله پاک راکړه. یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې تا ماله دوباره نه په دې کمپنۍ کې کار راکړو، او دی د دې سیټ هم شکریا ادا کړي چې ستا ډېره ډېره مننه چې تا ماله په دې کمپنۍ کې دوباره کار راکړو. دی د مټای دکان ته راشي او مټای واخلي او خپل ښځې پسې کور ته راشي، خو چې دا کور ته ورننوځي دا ښځې تیلی ویني نو ته اریانې شي چې تا خو ده سره تیلی دی، یعنې د خوراک پکې لازمي څه دي، مټای ده یا څه دي. یا سړیه تا سره خو پیسې نه وي دا تیلی څه کوي. ښځې ما ته داسې سیټ زوی میلاو شوی و، هغه ما هغه واپس کړو، ما له یې کار هم راکړو او دنیا دیاړې مې ولګېده او تاله مې مټای هم راوړه. ما د هغه سره ښه وکړل، الله زما سره مدد وکړو. د ښځې په سترګو کې اوښکې راشي، یا سړیه چې څه ښه کوې الله پاک د هغې صله او لازمي ورکوي. ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب